بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بیا وی الله ورسول اعلم، الله او داغه پیغمبر خپويږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الذين اذا رؤوا ذکر الله. خې انسانانو کې خې انسان هغه دی چې ستا په نظر ولګي نو داغه لوم بني کتو سره به تا ته خدای را یاد شي. ځکه داغه په چهره الله تعالی د تقوا هغه ګلوی خودي چې هغه سره فوري یعنی ستا کنیکشن پیدا شي الله سره. الذين اذا رؤوا ذکر الله. نبی علیہ السلام تپوس کو و ای الناس شر، انسانانو کې ناکاره بنده څوک دی؟ دوی بیا وایي چې الله ورسول اعلم. جی الله دا الله پیغمبر ته خپه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل العلماء اذا فسقوا. د قرآن و سنت عالم چې کله فاسق شي د ناکار سړی بندي شي. د قرآن سنت عالم چې کله او ما مرګور ته وې ما د قرآن سنت د عالم فسق بدا نه وي چې د بزیناکاری کوي بل څه بکې دین خو همیشه د ځان بچ ساتي بس د دنیادار شي. د مولا سړی د پاره دنیاداری ټول نه لوی فسق دی. ما بیگم غالبا په درس کې مرګور ته وې ما زه مولایانو صاحبانو ته چې ته عقیده په خدای برابر کا ته ګوره چې الله دې څنګه د بادشاہونه ساتي او کنه ته هم د عام دنیادار او خلکو په شان دنیا لیونه کړي نو خدای به داسې په ټکرو کې چړو سر تندې بدل لګي. او میدان مولا سړی د پاره لوی فسق دی چې د دنیادارای پسې ولګي. علماء او اضافه سخونو بار تقدیر داغه په مخ باندې بیا ګلو ناراضي نور نه په سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله تعالی د پیغمبر د صحابه تعریف کوي والذین وی فرمای هو الذی الله غزاد ته ارسل رسوله بالهدى د خپل پیغمبر را لګل دی هدایت ول ورکړي چې دا خلکو باندې تقسیم کا. نو چې څوک د پیغمبر سره ملګری شو هغه پرای حق شو، چې څوک د پیغمبر مخالف شو هغه ټکر شو. ودین الحق او دل یو ثابت او حق نظام ورکړي د دین په نامه باندې لیظهره علی الدین کله. د دې پیغمبر ډیوټي دا ده چې دا دین په ټولو نظامونو باندې غالب راولي. ورپسې فرمایي وکفا بالله شهیدا. نبی علیہ السلام له الله تسلی ورکړي ځکه ابو جهل او ابو لهب او بل شیطانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا شو قتل وته مو تلې ونه غو نخکاره. نو دې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعي زړه ته درد رسیدل کنه رسیدل زړه درد. نو الله ولا تسلی ورکړه چې ټول دنیا ته نه اومني چې پیغمبري چې زما پیغمبر د خلکو ته ضرورت ده. نو وی فرمایل وکفا بالله شهیدا. الله گواه کافی دی محمد رسول الله چې محمد د الله پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. او ورپسې فرمایي والذین معه. دا کوم د ملګری چې دي دا اصل نه دي چې ګنې سره جمع شوي دی خدای راوستي دی نه چا پیره کړی دي. ابو بکر خدای راوستي دی، عمر خدای راوستي دی، عثمان او علی خدای راوستي دي، دا ټول صحابه دا خدای راوستي دي د پیغمبر علیه السلام د مرګرتیا د پاره. اولئکم تحن الله قلوبهم للتقوا. الله تعریف کوي چې ردی صحابه د زړونو انتخاب د دین د پاره ما کړی دی. ځکه چې اوس پیغمبر علیه السلام خو خدای طرف ته دین راړه صحیح الله طرف ته دین چا راړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه ته زدکو په دې دنیا کې خور چاک صحابه خور کو. نو ما مرګور ته وې ما صحابه دا مسلمانانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مونږ مسلمانانو د صحابه د وجه صحیح. تاسو اوسم چې کړه لار شي نو بیا تاسو ولته وګورئ په کابل کې یو چوک دی. کابل کې یو چوک ډېرې کونترې فهم چا پیره ناشتي هغه چوک کې یو قبر دی. دا قبر د حضرت عبدالله ابن عباس د زوی دی. اوس دې دغه تسلط له د دې د پاره دلو چې افغانستان خلک د اسلام نه محروم نشي. بیا سنټرل ایشیا تلار شه نو التا په د ازبکستان کې د نبی علیہ السلام خپل سکر تر زوی عباس زوی حضرت قاسم ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فوجي جنرال دی الته دین خورو کني د په سنټرل ایشیا کې څه کول کمیونیزم زده کو ها د سنټرل ایشیا کې څه کول پیسې ګټلې نه د خدای خبره وړه. بیا چاینا ته عموما خلک زی په چاینا کې یو مشهور ځای دی شمال طرف ته ارومچی ورته وایي. تاسو نو اوریدل اروم د ارومچی سره لګ بهر یو ځای دی. هغه ځای یو بورډ لګېدل دی ډېر شین ځای دی ونې لګېدلې. ما په انټرنیټ کتلې داسې مې نه کتلې نور برګرو تاسو خپل مشاهده ویلې صحیح. نو هغه باندې بورډ لګېدل دی او هغه باندې لیکلي دي prohibited area for non muslims.
په دا ټول د کمیونزم کې چې کمیونزم کله په عالم کمیونزم خو دین من نه غني لکه خو دغه ځای په کمیونزم کې هم محفوظ و دې ځای تقریبا بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے زور توام زستا دمکونه نه یریګم زستا دباونه نه یریګم زبد ژوند تر اخري خلګي پورې د ناموس رسالت زنده‌باد نارې لګوم ته نه ستاغه پلان حکومت راشي په اسلام آباد باندې ما د مدینې د جانان نه نشي کټ کوله زبد نبی عليه السلام وفادارم ته کو خفکیږي زه پرې خفشا ستا په پښت باندې امریکا ولاړه ده ستا په پښت باندې نیټو ولاړه ده ستا په پښت باندې لندن ولاړ ده زما په پښت باندې مکه ده زما په پښت مدینه ده زما په پښت باندې زما د محبوب لاس پروت دی ما سره الله دی حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير ما د پاره زما رب کافی دی ته به شکست خورې ما نه به الله فتح و کامیابی راکړي ان شاء الله ہمارے جسم زخموں سے جو صحیح تم اپنے شکست و تیر گنو خود اہل ترکش بولیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے یہ بازی حق کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے مجاہد نکلے گا تم کتنے مجاہد مارو گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین